स्पीकर साहब څنګه د لا اینڈ آرډر سچویشن इसके बाद 26 आएगा دا مسله مستقل د دې ایوان د ایجنډې برخه وي همدومره موږ ته چې کوم دی په شدت سره احساس کیږي چې د پښتونخوا د 15 کروڑ عوامو بنیادی مسله دا امن و امان دی موږ دلته په دې هاوس کې د اقام تپیخ بلا ایشوز باندې چې کوم دی ډیبیټ کوو ډسکشن پې کوو د ډیولپمنټل سیکټر په حوالې سره هم خبرې کوو خو دا څیزونه هله مؤثر کیدی شي او هله د معاشرې ته پیدا ورکولی شي او هله د اقام ته پیدا ورکولی شي چې په دې صوبه کې چې کوم دی ولس ته تحفظ او امن میلاو شي د بدقسمتۍ نه د تیر 25 کال نه چې د کوم صورتحال سره د پښتونخوا دا مظلوم او محکوم عوام مخ دي د دې احساس زمونږه حکمران طبقې ته اشرافیه ته نه کیږي کله کله خو د یو پولیټیکل ورکر په حیث باندې موږ دومره حد ته ورسیږو مایوسه شو چې هغه سوپریم ادارې د آئین په تناظر کې چې هغه صوبایي اسمبلي ده وفاقي اسمبلي ده هغه دومره بې بسه کړی شوي دي چې د لا اینډ آرډر سچویشن د صورتحال سره چې کوم دا ولسونه مخ دي د بدامنۍ سره چې د دې دپاره مؤثر اقدامات نشي اوچتولی وجوهات څه دي امن د هر بشر د هر انسان بنیادی حق دی ابراهیم علیه السلام د خپل کلی د خپل ښار دپاره چې کومه دعا غوښتلې وه نو له اوله خبره دا کړې وه چې خدای پاکه دا ښار د امن وګرځې او په دې ښار باندې د رزق پراخي وکړي یعنی رزق یې په 2م نمبر باندې یاد کړی او امن یې په اول نمبر باندې یاد کړی و د دې نه دا اندازه کیږي چې امن بنیادي ضرورت دی که موږ هر څومره دلته د ترقۍ دعوې صوبایي حکومت وکړي چې موږ پلانا پراجیکټ راوړی دی پلانا پراجیکټ هم راوړی دی په هیلث سیکټر کې هم دا وکړل ایجوکیشن کې هم دا وکړل سړکونه هم جوړ کړل پلانې هم وکړل نو هغه هم بنیادي ضرورتونه دي د دې معاشرې خو چې تر څو پورې دې پښتونخوا ته د پښتونخوا عوامو ته امن نه وي ورکړی شوی تر هغې پورې دغه څیزونه چې کومه دی مؤثر کېدلی نه شي جناب سپیکر صاحب ستاسې توجه غواړو د بدامنۍ د وجې نه د پښتونخوا نه چې کوم زموږ سرمایهدار طبقه وه هغه سرمایهداره طبقه د بدامنۍ د وجې خپله سرمایه د پښتونخوا نه اوچتله او پنجاب ته یې منتقل تلله سند ته یې منتقل کړله چې هغه هم د دې فیډریټینګ یونټس دي
بسم الله الرحمن الرحیم. جی جل جلاله. سپیکر صاحب، دغه سرمایدار طبقه چې د دې پښتونخوا نه خپله سرمایه د بدامنۍ د وجې اوچتله، د هغې سره دلته د 3,500 نه زیاتې کارخانې دا زموږ بندې کړلې شولې، چې د هغې په وجه باندې یو خوا دلته بېروزګاري هم راله، دویم اړخ ته دلته چې کوم دی ګراني هم راله. ځکه چې په یو صوبه کې یو پراډکټ تیاریږي، هغه پراډکټ چې ته مارکیټ ته رسې په هغې ډېر کم اخراجات راځي، نو د هغه پراډکټ چې کوم دی قیمت ډېر کم وي بیا. او کله چې دغه پراډکټ په یو بله صوبه کې یا په یو بل ملک کې لرې جوړیږي او د هغه نه هغه پراډکټ راوړې، نو په هغې بیا اخراجات سیوا کیږي، د هغه څیز قیمت هم سیوا کیږي. نو یو خوا چې د دې صوبې آبادي پاپولیشن 68% دا په ځوانانو مشتمله ده، هغه ځوانان چې کوم دی بېروزګاره دي، نه ګورمنټ سیکټر چې کوم دی هغو ته روزګار پرووایډ کو، او نه ګورمنټ چې کوم دی په پبلک سیکټر کې دومره کار وکړو چې په هغه ځل کې دغه ځوانان چې کومه دی په روزګار کې. نو د مجبورۍ د وجې نه چې کوم دی دغه زلمي خلیج او یورپ ته روان دي. او د بدامنۍ صورتحال نن هم دا دی چې په باجوړ کې 4-5 میاشتې مسلسل هلته اپریشن وشلو، خو اوس هم چې کوم دی ټارګټ کلینګ روان دی. د نن نه 4 ورځې وړاندې یو پولیس سپای ټارګټ شلو، د هغې نه یوه ورځ پس چې کومه دی یو بل پولیس سپای چې کوم دی ټارګټ تللی شلو، د هغې نه پس یوه ورځ وروسته یو سیویلین ټارګټ تللی شلو. یعنې د روزانه په بنیاد په باجوړ کې ټارګټ کلینګ رواني. په دغه شان سچویشن کې او په دغه شان صورتحال کې به چې کوم دی په هغه باجوړ کې یا په وزیرستان کې یا په خیبر کې یا په پښتونخوا په بله ضلع کې به خلک څنګه سروایول کوي. او د بره ورپسې یو بل څیز شروع شوی دی د تېر 10-12 کالو نه، چې د سرمایهدارو نه د باعزته خلکو نه چې کومه دی بتۍ غوښتلی کېږي، چې کم خلک بتۍ نه ورکوي نو هغه چې کوم دی بیا ټارګټ کېږي. د ریاست اولنی فرض او ذمهواري دا جوړیږي چې هغه به خپل شهري ته تحفظ ورکوي، د هغه مال جان او عزت تحفظ دا د ریاست ذمهواري ده، او د هغه دپاره چې کوم دی باقاعده ادارې او محکمې موجود دي. خو د دې هاوس څه ذمهواري جوړیږي، د صوبایي حکومت څه ذمهواري جوړیږي او د وفاقي حکومت څه ذمهواري جوړیږي. سپیکر صاحب، دا ډېره زیاته سنجیده مسله ده، ځکه خو تاسې د تېر 6 میاشتو نه مسلسل د ایجنډې برخه جوړه کړې ده چې هر وارې موږ په دې باندې خبره کوو. په دې هاوس کې چې کوم دی جرګه وکړلې شوله، قومي جرګه راوبللې شوله، او د دې پښتونخوا صوبې چې څومره سټیک هولډرز دي، څومره پولیټیکل پارټیز هیډز دي، هغه ټول چې کومه دی راوغوښتلی شولو. صوبایي حکومت په سربراهۍ کې دغه جرګه، ستاسې په سربراهۍ کې دغه جرګه پای ته ورسېدله. د هغې څه ریکمنډیشن رال، څه ډکلریشن رالی، په هغه ډکلریشن باندې صوبایي حکومت یا وفاقي حکومت تر اوسه پورې څومره عمل درآمد وکړلو، هغه ولې نتیجه خیز جوړ نه کړلی شولو. د دې هاوس نه یو سیکیورټي کمیټي چې کوم دی دا جوړه کړلی شوله. په هغه سیکیورټي کمیټۍ کې چې کومه دی پراپر په دې مسله باندې بحث وکړلی شولو، او هغه سیکیورټي کمیټۍ ته څو وارې آی جی پي چیف سیکرټري راوغوښتلی شو، هغو نه بریفینګ واخیستل شلو چې موږ په دې باندې سیر حاصل گفتګو وکړو، او د دې مسلې د بدامنۍ د مسلې چې کوم روټ کازز دي چې هغه پوینټ آوټ کړو، او هغه موږ صوبایي حکومت ته او وفاقي حکومت د تجویز په شکل کې کیدو چې دا مسله د دې ځای نه جوړه ده، لہذا د دې دپاره داسې سلوشن دی او دا تجاویز دی، تاسې په دې باندې ایکشن واخلئ. ځکه دا هاوس تجویز ورکولی شي، دغه سب کمیټي تجویز ورکولی شي، دغه جرګه چې تاسې رابللې وه هغې تجاویز ورکړي وو. ایکشن کول، عمل درآمد کول دا د صوبایي حکومت او د وفاقي حکومت فرض دي. چونکه مسله پښتونخوا ته پیښه ده، د پښتونخوا عوامو ته پیښه ده، نو دا د پښتونخوا د صوبایي حکومت فرض اولین دي. جناب سپیکر،
13 ورځ تاسې څنګه چې موږ ډیمانډ کړی چې دې سیکیورټي کمیټۍ ته او د دې هاوس منظوره کړی شوې سیکیورټي کمیټۍ ته دې چې کوم دی د ملیټري هاي اپیشلز راوغوښتلی شي چې هغه راشي او موږ ته د پښتونخوا په سیکیورټي صورتحال باندې بریفینګ راکړي او هغه سوالات چې زموږ په ذهنونو کې دي عوام زموږ نه د هغه سوالاتو تپوسونه کوي چې موږ هغه سوالات د دې نه وتپوسو چې د دې بدامنۍ خاتمه ولې نه کیږي د ولس ته تحفظ ولې نه میلاویږي د اپریشنو باوجود چې کومه دی ولې امن مینټین نه ساتلی کیږي نو موږ چې څه په میډیا باندې ګورو او مې بي چې تاسو ته بیا چې کوم دی ریسپانس هم درکړی باید چې تاسې هغه د هاوس د کسټوډین په حیث باندې د هاوس کې وړاندې کوي چې آیا د ملیټري هغه هاي اپیشلز به دلته کله راځي چې دغه بریفینګ موږ ته راکړي هغه خو چې کوم دی دغه سیز ډینای کړو چې دا د دې منډیټ ته دی د دې هاوس منډیټ ته دی چې هغه دلته راشي او دلته د هاوس منتخب نمایندګانو ته بریفینګ ورکړي جناب اسپیکر په داسې صورتحال کې چې منگا کمیٹی کہتے ہیں تو ایسی صورتحال میں اس صوبے میں امن قائم نہیں کیا جا سکتا یہ مسئلہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مسئلہ پولیٹیکل نہیں ہے اکثر اوقات یہاں ہمارے دوست اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیاست سے بالاتر ہو کر ہمیں اس مسئلے پر جو ہے نا بیٹھنا چاہیے بابا یہ مسئلہ سیاسی ہے سیاسی لوگ ہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اگر سیاسی لوگوں کو وہ اختیارات جو کانسٹیٹیوشن میں لکھے گئے ہیں جو دستور میں لکھے گئے ہیں انہی اختیارات کو ایکسرسائز کرنے کا اختیار مل جائے آئین میں تو درج ہے لیکن وہ اختیارات ان کے پاس نہیں تو کائنڈلی میری صوبائی حکومت سے بھی یہ درخواست ہوگی اور یہ گزارش ہوگی درخواست اور گزارش اس لیے کہتے ہیں اگر ہم کبھی جائز تنقید بھی کریں ان کے اوپر تو یہ لوگ جائز تنقید بھی نہیں مانتی الٹا آپ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں الٹا آپ لوگوں کی تضحیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں الٹا آپ کی ٹرولنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ سیاست نہیں ہے سیاست جو ہے نا اصلاح کا نام ہے سیاست مکالمے کا نام ہے بات چیت کا نام ہے تو ہماری صوبائی حکومت سے یہی گزارش ہوگی کہ صوبائی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان جو پولیٹیکل لڑائی چل رہی ہے پچھلے 2 سال سے اور اسی لڑائی میں ایک اور تیسرا قوت مقتدر قوت وہ بھی شامل ہے تو اسی ٹرائنگل کی لڑائی میں پختونخوا کے عوام سفر ہو رہے ہیں تو خدا را اپنے پولیٹیکل لڑائی کو ایک سائڈ پہ رکھے ہم فیڈرل گورنمنٹ کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں وہ بھی کوئی دودھ کے دلہے نہیں ہے کہ آپ ایک صوبے کے ساتھ اس طرح امتیازی سلوک نہیں کر سکتے کہ آپ وہاں کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہاں انسانوں کی خون روزانہ بہہ رہا ہے بے گناہ شہری شہید ہو رہے ہیں پولیس اہلکار شہید ہو رہے ہیں اور آپ اس حوالے سے جو ہے نا غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہو یہ وفاقی حکومت کی بھی فرض بنتی ہے کہ یہ صوبہ پختونخوا بھی اسی فیڈریشن کا حصہ ہے اور یہ اس فیڈریشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس مسئلے کو بڑا سنجیدگی سے لے چاہے کوئی بھی پالیسی بنائے لیکن عوام کو تحفظ فراہم کرے یہ لڑائی اختتام تک اب پہنچنی چاہیے جناب اسپیکر میرے ایک تجویز ہے مجھے اس ہاؤس کی قیمتی وقت کا احساس بھی ہے اور آپ کا مشکور بھی ہوں کہ کافی ٹائم آپ لوگوں نے دیا لیکن میرا ایک تجویز ہے بدامنی پر ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اس پر کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ ہو بھلے ہم اپوزیشن میں ہیں
भले हम जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ इम्तियाजी सलूक करता है, तो हमारी ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे दोस्त और अहबाब जो है ना जानते हैं कि ये लोग भी हमारे साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं पोजीशन के साथ, हमें भी दीवार से लगाया गया है। लेकिन खैर, इस कौम के खातिर और इस धरती के खातिर, क्योंकि मसला बदमनी का कौमी मसला है, इस कौमी मसले में हम सब इनके साथ हैं। अगर वाकई ये लोग जो है ना इसके लिए संजीदगी से इकदाम उठाना चाहते हैं, तो हमारी ये तजवीज है कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो सूबाई हुकूमत की जो पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई एक साइड पर रखे और इस सूबे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो स्ट्रीट मूवमेंट अपनी पार्टी क़ियादत को हवाला करे कि वो स्ट्रीट मूवमेंट अपनी लीडर्स के लिए वो क़ियादत उसको चलाए, क्योंकि आप इस सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव है और आप सिर्फ पीटीआई की चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। ये जो डिजिग्नेशन है, ये जो पोजीशन है, ये 4.5 करोड़ आवाम की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं इस फेडरेशन में। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सूबे की जो सूरत हाल है, काइंडली आप इस पर तवज्जो दे, इस अवाम पर रहम करे, अपने परफॉर्मेंस पे तवज्जो दे, और जो चैलेंजेस और जो मसाइल इस कौम को दरपेश है, खासकर सिक्योरिटी का मसला, इसके लिए आप फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी बैठिए। और फेडरल गवर्नमेंट को भी ये कहना चाहता हूं कि आप भी तआस्सुब से काम ना लें, आप भी इसमें पुख्तनख्वा की हुकूमत के साथ, पुख्तनख्वा के अवाम की खातिर बैठ जाइए और इस बदमनी का कोई हल निकाले। थैंक यू मिस्टर स्पीकर, थैंक यू। यू आर वेलकम। कुंडी साहब किधर है?